السلام علیکم ګرانو کتونکو د یو نوي ویلاګ سره سهار د اسمان ګړز ګړز او د سیلۍ شور او زور سره پاسېدم. ټایم ته چې مې وکتل سهار 4:30 بجې وې. بس د مانځه ټایم و، ځان مې تیار کړ، جومات طرف ته روان شوم. جومات کې مې مونځ وکړ. دغه ټایم کې ډېر زیات تیز باران شو. څه ټایم ناسته مو جومات کې د باران د وجې وکړه. نور خلک هم ډېر ایثار وو ځکه چې باران ډېر زیات تیز و او نور کسان هم ناست وو جومات کې. د باران د وجې څوک تللی نه شو، موږ هم ایثار. باران چې لږ شانتې مدم شو، بیا رالم بیټک ته. ګلۍ پکې هم شروع شوه خو ډېره نه وه، لږه وه څنګه چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري. الله خیر کو. چې خوړ ته مې وکتل خوړ ډېر زیات راغلی و. دغه ټایم ډېر زیات وختي و، رڼایي سمه نه وه لګېدلې، لږ انتظار مې وکړ د رڼایي نه پس خوړ طرف ته روان شوم. غوښتل مې چې نن تاسو سره د خپل کلي خوړ د تیز باران نه بعد شریک کړم. خوړ ته راورسېدو او خوړ ډېر زیات تیز او ښه په موج کې بهېدو. باران لږ ساعت شوی خو ډېر زیات ورېدلی و او ډېر تیز هم و. په دغه وجه باندې خوړ چې دی ډېر بې موسم او ډېر زیات راغلی و. خوړ ځان سره پیپونه وغیره چې بره چا لګولي وو په خوړ کې هغه ټول ځان سره راوړي. تاسو ته په دې ویډیو کې موږ منشن کړي دي، ښکاري به درته. خوړ ډېر شی میان راوړي و، زموږ پکې دواړه پیدې وشوې. ویلاګ پکې هم جوړ شو او میان هم ښه ډېر شی ونیسلو. دا شاهان دی، عباس دی راسره، میان نیسي، روان یو. مخکې ګورئ چې څومره میان نیسو. د دې ځای نه د خوړ په غاړه غاړه روان شو. مخکې را سره اوسئ ځکه چې میان ټول اوبو غاړې ته راویشتي وو. د میانو سره سره نور څیزونه هم د خوړ غاړې ته راوتي وو چې په هغې کې ماران او د چینډخې ډانډوکان هم وو. دا شاذلي خان چې دی نو میان نیسي، تاسو لیدی شئ. پیپ ورسره دی، بس غرب ورکوي، مه یې راوچتوي. د اوبو په غاړه غاړه روان یو، میان راټولوو. هر قسمه میان پکې شته، مرموی، چینه، نري. لاس کیوں نہیں سو سو پوری شہر پوری دا نور شوقیان هم را روان دي، میان نیسي، تیلی ورسره دي. سهار وختي یې مونځ پسې براغ راکوز شوي دي. بس موږ خپل ایسه میان ونیسل او واپس روان شو. ښه کافي میان هم ونیسل، تقریبا 3 کیلو میان چې دی هغه موږ ونیسلو. موږ اوس واپس شو. دغه نور هلکان هم میان نیسي، تاسو ته چې ښکاري لاس کې ورسره دي، روان دي. بس چې کله داسې ډېرې اوبه راشي زموږ د کلي زیاتتر خلک چې دی هغه ټول خوړ ته راوځي او بس چې څومره اوبه ډېرې دومره زیات میان چې دی هغه سایډ ته ویشتي او بس خلک یې بیا ځان له راټولوي. په نن ورځ کې چې هېڅ هم نه، تقریبا د دې خوړ نه به ټوټل 15-20 کیلو میان چې دی هغه کسانو ځان له وړي. دا موږ پکې هم 3 کیلو ونیسل. زموږ نه بعد بیا هم ډېر شي خلک چې دی هغه خوړ طرف ته کوشو. څوک چې هم تللي دي نو هغوی د کیلو 2-3 نه کم میان نه دي راوړي. اوبه ډېرې زیاتې وې، بل سایډ ته اوښتلی نه شو نو بس موږ په یو سایډ باندې وګرځېدو او بس دغه میان هم ونیسل د خیر په سنګل سایډ باندې. هغه سایډ ته به هم د دې په ډبل میان پراته خو چونکې اوبه ډېرې زیاتې نو په دې وجه موږ بل سایډ ته نه شو اوښتی. واپسې کې باران بیا سم تیز په ورېدو شو. تاسو ته ښکاري ډېر زیات تیز باران ورېږي
بس زمونږ واپسي ده. دغه کسان چې د ونې لاندې پټ شوي دي چترۍ ورسره هم دي خو باران ډېر زیات تیز دی نو په دې وجه د ونې لاندې شوي هم دي. شاذلي خان چې دی هغه باران راګیر کړی دی منډه وهي خو نننی خپل ویلاګ راټولوم په دې ځای اختتام. ټول ښه د وباد خوشحاله اوسئ. نیکسټ ویلاګ کې به میلاویږو انشاءالله. د الله په امان.